السلام علیکم د عوامي پیغام نیوز سره زه یم ستاسو کوربه پیدا محمد. څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ اخباري بیان جاری کړی و او زموږ څه مطالباتو پر اوس کال تر اوسه پورې هغه پوره شوي نه دي. موږ په دې خلاف نن مظاهره احتجاجي مظاهره وه، د اخبار پروش شو او هغه 3 بجې موږ ټایم ورکړی و، خو د هغې نه مخکې موږ مذاکراتو یو خواهش ظاهر کو. نو موږ په دې سلسله کې نن راغلي د ډیک چیرمن فضل حکیم خواله او هغه سره موږ اخبار پروشو په باره کې مذاکرات کوو. تاسو موږ سره اوسئ. چیرمن صاحب دا راته ووایه چې نن د اخبار پروشو څه مطالبې وي او هغو راوتلل نشاط چوک ته، د هغو نن احتجاج و. چونکې تاسو ته د هغوی پته ولګېده چې یاره د دوی نن احتجاج دی، تاسو د هغوی نه ناخبره وئ، ځکه چې تاسو ته چې هغوی کومې مطالبې پیش کړې وي نو تاسو د هغه متعلقه ادارو ته ویلې وي، خو چونکې هغه پاتې شوي وي نو د دغې وجې نه اخبار پروش چې دی هغوی په احتجاج باندې مجبوره شوي ولګېده. د احتجاج نه مخکې تاسو هغوی راوغوښتل او د هغوی مسایل تاسو حل کړل، د هغې په باره کې راته خبرې اترې. شکریہ. اصل کې دو واقعي خبره معاشره کې چې پرس سره څومره تعلق ساتل کېږي نو ټول به کمزوري طبقه اخبار پروشي. نو ما چې کوم د زکات هغه کنسلټنټ کسانو سره ما رابطه وکړه چې هغه خپله مقیب وي چې هغې ډرامه نشیا شوې ده پکې نه راغلی. بیا اساس پروګرام زموږ سره شروع ده. ما اوس تحصیلدار ته فون وکړو، صدر صاحب پیدا سبا لاړ شي او ما خپل کنسلټ کم چې باچا هغه ته په حواله کړو نو دا به هلته کم سروې کې چې موږ کوو په سروې کې به دا نومونه موږ شامل کړو او دغه به وکړو. نور زما یو مشر وي چې یاره خټک صاحب په خپل وخت کې اخبار پروش لپاره سپیشل پیکیج اعلان وکړو نو خټک صاحب چیف منسټر و نو هغه د چیف منسټر کار دی. انشاءالله تعالی زه به د دوی خبره چیف منسټر صاحب مخې ته کېږدم او د اخبار مارکیټ هم دا خبره وکړه. هم د چیف منسټر صاحب چونکې چیف ایگزیکټیو دی د صوبې مشر دی، زما په اختیار کې نه دی او زما اختیار کې خو دا تا ته ما وختي وایي چې زما ډیولپمنټ دی چې څومره زما ډسټرکټ سوات کې کوم هغه زه د هغې مشر یم او دا کوم ثوابدید اختیار دی چیف منسټري دا به انشاءالله تعالی هغې مخې ته دواړه یو بله غټه مطالبه وه چې د هاوسنګ سکیم په باره باندې چېرې او دا راته هم د خبره وکړه. نو امجد چونکې کنسلټ منسټر دی او د مشر هم ماته دا خبره وکړه چې یاره په دې شي کې لیکلي چې یاره تاسو د امجد سره سبا زما اسمبلی سیشن دی دا به د امجد صاحب سره دا خبره هم مخته کېږدم. په کار هم ده ځکه چې زیږونه دو نشته. زه به خپله باندې که زما مطلب دی چې یو میټینګ و په میټینګ کې زه ناست وم دا زه د زړه نه خبره کوم چې زه به د دې پریس کلب د چیرمن ډله نه کوم او د دې غریب سړي ډله وکړم ځکه چې دی کمزوری دی او چې کله هم دا حق دی چې زما د اړه خبره چې د کمزوري سړي مرګتیا ځکه کول پکار چې غریب خلک راوچتول غواړي. د مخامخ دی ناست دی تاسو د پریس کلب چیرمن دی ما که پیش هم خبره نه کوم، زه به د کومک نه کوم، زه به د پیدا کوم، زه به د دې غریب کوم، زه به د بل کوم چې دا کمزوري دي دوی راوچتول غواړي. انشاءالله تعالی زما چې وسه زما د حیثیت مطابق چې څومره دا یاد ساته دیو کې وزه اخوا دیو خانه کوم زما د وسه زما د حیثیت مطابق. ډېره مهرباني د ټایم را څنګه تاسو ته معلومه چې نن د اخبار پروشو مسایلو او هغوی احتجاج باندې مجبوره شو چونکې ام پی ایس صاحب ته پته ولګېده نو هغوی دوی راوغوښتل او دغه کمې مطالبې چې وي هغه دوی ورته پیش کړې او ام پی ایس صاحب هغه ټولې هم منلې چې بالکل زه د غریبې طبقې سره ولاړ یم او اخبار پروش کوم مطالبات دي دا جایز دي او انشاءالله دا به الله پوره کوي او زه به یې پوره کوم که خیر. ډېره مننه.